أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس آیت نمبر 23 انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء خبره دا د بلنه ده د دغه نږدې ژوند مثال په شان د هغه اوبو ده کومې چې موږ نازلې کړې له آسمان نه د دې آیت مناسبت له مخکې آیاتونو سره په دې طریقه ده مخکې آیاتونو کې په دې آیت نمبر 23 هذا القیاس په آیت نمبر 21 په دې کې الله تعالی د کافرانو حال او شان بیان کو چې په دې کافرانو باندې کله الله تعالی انعام وکي احسان وکي دی تمال دولت ورکی دی بیا دی الله تعالی دی آیاتونو مقابله کوي واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا وای کله چې اذقنا موږ د خلکو ته وروڅکو یو رحمت پس له سختینه بیا دوی لره غلط تدبیرونه وي د موږ په آیاتونو کې که تاسې پام وکئ هر کافر چې الله قدرت زور ورکړی د بیا د آیاتونو مقابله کړي اوس فرعون ته الله تعالی پاچی قدرت دا ورکو اوس د دې په بدل کې چې دی په الله ایمان راوړي د هغه په پیغمبر ایمان راوړي د تکذیب ته ځان جوړ کو د پیغمبر دروغجن بلل د هغې مقابله یې کوله بني اسرائیل مړه کول ظلم یې کول او کله چې بیا سختی پې راسي بیا د ایمان چغې وږي د هغه فرعون چې کله غرقېدو بیا یې ایمان راوړ جبریل علیه السلام ورته وویل اوس د ایمان راوړ او مخکې کافر وې نو الله تعالی د دې ژوند یو مثال دلته بیانوي او موږ تاسو ته وایو چې په دې ژوند باندې دوکه کیږئ مه دا ژوند داسې یو شی نه ده چې په دې ته دوکه سي دا بقا نه لري دا ډېر کم وخت وي بیا ختم سي لکه دا فصلونه د موږ تاسې هر کال وینو پسرلی سي بارانونه وسي ځمکې زرغونې سي شنه فصلونه ولاړي چې هوا پې ولګېږي دا فصلونه زنګېږي له کبرو له غروره داسې زنګېږي تک شنه ښکارېږي ګلونه یي بوټي یي فصلونه یي خو دا ډېر کم وخت یي 15-20 ورځې د غنمو فصل یې تک شین ښکاري سبز معلوم میشه ټوله ځمکه زرغونه یي ورسره چې هوا پې ولګېږي ته به وایې دا ټول وطن داسې خوځېږي خو چې یو څو ورځې وروسته ورته راځې بیا هغه غنم وي زیړ مخونه یې سرونه یې کاغه یي وچ کلکې بیا چې هوا پې ولګېږي شرنګی یې خیزي بله ورځ چې راځې ټول په ځمکه پراته یې ریبل سوي دا انساني ژوند ټول همداسې ده ماشوم یې غټ سي لوی سي ځوان سي مالدار سي په لاره باندې به روان یي په ملا باندې به داسې قط یي نیشه به روان یي سینه به یې را ایستلي
چاته به ګوري نه، په ذهن کې بیا دای چې ټول خلک ما ته ګوري چې څه ښایسته ځوان را روان ده. خو دا یو څو وخت وي، یو څو وخت وروسته چې راسې بیا به زیړ پیړ سوی، وچ کلک به یې امسا به په لاس کې غټې غټې چشمې به یې لګولي، بیا به بوډا وي. بله ورځ چې ګورې اعلان به وشي الله تعالی م وبخه د پلانې جنازه په 2 بجې باندې کېږي. دا ټول ژوند دا ده. په دې ژوند باندې سړی دوکه باید نه سي، آخرت ته باید سړی کار وکړي. او دا هر کال په دې پسرلي کې الله موږ تاسو ته یو مثال بیانوي د ټول ژوند. خو دې موږ تاسو پسرلی ومنه یو اوړی لږ اوږدي او دا د فصلونو زر زر وي، نو ځکه الله هغه موږ ته په مثال کې بیانوي چې زر یې وویني او زر پې پوه شي. نو مطلب دا ده چې دنیا په ژوند باید سړی دوکه نه سي، لکه د فرعون په شان، د نمرود په شان، د نورو کافرانو په شان سړی دوکه نه سي، غټې دعوې ونه کړي، د الله د آیتونو مقابله ونه کړي، بلکې د الله شکر ادا کړي، د الله حمد ادا کړي او آخرت ته کار وکړي. اصلي ژوند هغه د آخرت ژوند ده. انما خبره دا ده بله نه ده، مثل الحیات مثال د ژوند، الدنیا د دغه نږدې، خبره دا ده بله نه ده، د دغه نږدې ژوند مثال کمائن دا په شان د هغه اوبو ده، انزلناه کومې چې موږ را نازل کړی، من السماء له آسمان نه، فاختلط به بیا مختلط شود په دې سره، نبات الارض دا د ځمکې ګیاګانې، نبات ګیا ته وایي، وښو ته وایي. بیا په دې باندې د ځمکې ګیاګانې مختلط شول، یعنی یو په بل کې داسې دننه شول. که تاسو سوچ کړئ کله چې هغه ډېر بارانونه وسي په ځمکه بوټي راشنه سي، نو مګره ته ورته کښېنې دا بوټي یو خوا بل خوا کې سره لرې کې، لاندې ځمکه سړي ته نه ښکاري. هغه بوټي ګیاګانې داسې یو په بل کې سره ننوتلي، بلکل لاندې ځمکه سړي ته نه ښکاري. انما جزء نیست، مثل الحیات الدنیا مثال ای زندگی نزدیک، کمائن مثل آن آبی است، انزلناه که او آب را ما نازل کردیم، من السماء از آسمان، فاختلط به باز مختلط شد، یکی در دیگه داخل شد به سبب امی آب، نبات الارض نباتات زمین، مما کم نباتات، هغه نباتات د نباتاتو بیان کوي. دا کومې ګیاګانې دي، کوم نباتات چې په اوبو باندې راشنه سول او یو په بل کې مختلط سول، یو په بل کې سره دننه سول، دا کوم نباتات؟ دا هغه نباتات چې انسانان خوري او هغه نباتات چې حیوانات خوري. ګیاګانې خو دي دغه 2 قسمه. مما یاکلو چې دا هغه نباتات دي چې هغه خوري الناس و خلق، والانعام او څاروي، انعام جمع د نعم، دا څارویو ته وایي، غواګانې، اوښان، ګډې وزې، شترو، ګو ګوزو بوسپن، حتی تر دې پورې تر دې چې دا بارانونه نازل شول، ځمکې زرغونې سوې، ګیاګانې یو په بل کې دننه سوې او ځمکه ښایسته سوله. ښایسته داسې ښایسته چې ته به وایې چې دا د زرغونو فرشونه دي غوړولي دي، ښایسته ښکاري. که تاسې پام کړی دا ځمکه چې کله زرغونه سي، سړی چې پې ګرځې ناست وي هغه هم ډېر خوند کوي. کله کله خو سړي دې ته هم زړه نه کېږي چې ځان ته یو څادر یو شی واچوي. هغه بوټانو سره ګرځېدل هم سړي ته پې خوند نه ورکوي چې دا پښې لوڅې کې لوڅې پښې پې ګرځي، هغه پسې لا خوند کوي ځکه دومره ښایسته وي. بې څادره کېنستل، بې فرشه کېنستل سړي ته پې خوند ورکوي، دومره ځمکه ښایسته سي. اذا حتی تر دې پورې تعین کې اخذت الارض دا ځمکه را خپل کی، امی زمین می گیرد اختیار می کند، دا ځمکه غوره کی، زخرفها ازینت خپل، زخرف دا زینت توای، خایست توای، وزینت او دا ځمکه ښه ښایسته شي، وظن اهلها دغه اهل د ځمکې ګمان کوي دا د فصلونو خاوند، د غنمو فصل وي، د جوارو وي، د بل شي وي، د هغې دا سوچ وي چې نور خو په دې فصل که خیر و زه قادر کېږم، بخیر به فصل ما دیگه قادر میشم، که نن و که سبا و دا فصل به پوخ شي، ډېر ښایسته زرغون شوی، دا فصل به پوخ شي او زه به دا راوش کوم. بله ورځ چې راځي په هغې فصل باندې طوفان راغلی وي، سیلۍ راغلی وي، باد باران راغلی وي، ټول فصل یې له منځه وړی، ختم کړی. حتی تر دې پورې وظن اهلها او ګمان وکړي اهل د دې ځمکې د دې فصل انهم یقینا دوی چې دي قادرون علیها د قدرت لري په دې فصل باندې،
اتاها راشد فصل ته امرنا عذابنا د موږ امر د موږ فیصله لیلا د شپې له پلونه او نهارا یا د ورځې له پلونه فجعلناها نو موږ وګرځو دا فصل حصیدا ریبل شوی. حصید دا وزن د فعیل ده په معنا د مفعول، لکه ذبیح په معنا د مذبوح، قتیل په معنا د مقتول، حصید په معنا د محسود، لحصدا یحصد حصادا په معنا د ریبل درو کردن. واتو حقه یوم حصاده تاسی ورکی حق د غنمو حق د فصلونو یوم حصاده په ورځ د لو باندې بروز درو حق گندم فصلها رابده حصید په معنا د محسود. وظن اهلها و فکر می کند اهل امی فصلها انهم قادرون علیها که یقینا ما به فصلها قدرت داریم که ایره درو بکنیم حاصل بکنیم بخوریم. اتاها می آید با امی فصلها امرنا عذاب ما فیصله عذاب ما لیلا از طرف شب او نهارا یا از طرف روز. فجعلناها پس ما می گردانیم امی فصلها را نو موږ ګرځو دا فصلونه حصیدا ریبل شوي درو شده. طوفان سلی پې راسي بله ورځ چې راځي ته به وایې چې دلته خو بیخي یو فصل بیخي وخت هم نه ده تېر کړی، په سوچ کې به دې هم نه راځي چې دلته فصلونه ول داسې ځمکه جنې شاړه سي دشت و بیابان سي. کأن لم تغنه غنیه یغنا غنن فهو غان. غنیه یغنا په معنا د بودوباش په معنا د سکونت. کأن لم تغنه بالامس تو به ګمان کوې لم تغنه چې دلته وخت نه ده تېر کړی فصلونو بالامس پرونه. داسې د الله په عذاب سره هغه فصلونه ختم سي ته چې راسې اوس خو څه شی نسته ده فلحال خو نسته دا به سوچ هم ونه کړي چې پرون دلته یو څه شی ول. ایتو عذاب الهی سره مفصلا میآید که آل خود چیز نیست که نیست تو فکر میکنی که دیروزم ایجا چیز نبود. کله خوا فصل تباسی آثاری پاتی نو سړی وای که فصل نسته ده خو دغه د آثار خو ستا پرون و بل پرون به یو شی وو. الله وای داسې عذاب راسي هغه آثار بیخي ختم سي. کذالک نفصل الآیات دغه رنګه په تفصیل سره بیانوو موږ خپل آیاتونه لقوم هغه قوم لره یتفکرون کوم څه سوچ کوي کوم څه فکر کوي داسې موږ آیاتونه بیانوو. که تاسو سوچ کړئ دا د دنیا ژوند د ټولو همداسې ده، خلک خواري وکړي غریبي وکړي مزدوري وکړي پیسې وګټي یو کور یو ژوند زندگی برابره کړي یو ګاډی ماډی تجارت کاروبار برابر کړي نو دی وایي یاره اوس یې خوند وکړو انشاءالله ذاتي به یو څو ورځې دا خپلې ګټې خورم مزې به کوم. هغه بله ورځ اجل ورته راسي سړی مړ سي هر څه ځینې پاته سي. بیا هغه بل زوی دا سوچ کوي چې داسې به وي بیا به داسې بیا به داسې پیسې وي داسې به زمین وي داسې به کاروبار برابر وي هغسې ښه هر څه پختن ته ورسېږي بله ورځ مرګی راسي دی هم ځینې ولاړ سي. د عوامو متل د وایي هیچ هم شل نه کړه هیچ کس هم 20 ته پوره نکرد بس په هغه 19 په 18 کې دی ځینې لاړ سي. دا د ټول ژوند همدغه مثال ده. که پاچیانو چې پوښتنه وکړه چې واله که تا خو دا 5 کاله 6 کاله پاچي وکړه څنګه چل ده وایي بس دا ځل که زه یو وارې بیا راغلم بیا به ته وګورې هغه په دې پاچي کې لا نه ده پوره کړي بس ما خو یې پرک سموله خو کیسه پې باندې رالنډه سوه ختمه سوه. له دې نه دا معلومیږي چې اصلا په دې دنیا کې باید سړی د آخرت لپاره کار وکړي. په دنیا کې چې هر کار کوي په هغو کې د آخرت سوچ سړی باید وکړي. دنیا هیڅ هم داسې نه ده کړې چې د ټول حاجتونه پوره کړي او نور بېغمه ورته کېنستی چې اوس بیا نو ذاتي خورم ډېر حاجتونه یې لا پاته چې هغه په ده باندې مرګ فیصله راسي. والله یدعو نو دا دنیا کې خو هر څه فنا لري هر څه ختمیږي. الله تعالی وایي والله یدعو الله تعالی دعوت کوي الی دار السلام دار د سلامتیا ته. دار کور ته وایي سلام د دې درې معناګانې وکړي. یا سلام د الله تعالی نوم ده د الله تعالی په نومونو کې په صفاتو کې یو نوم السلام ده. لکه موږ تاسې د لمانځه وروسته دعا کې وایو اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انت السلام یا الله تسی السلام سالم ذات یې شریک نه لري په تا کې نقصان نسته ده
زوی نه لري، لور نه لري، بیبي نه لري، له شرک له دې هر څه نه ته سالم یې. نو معنا به داسې الله تعالی دعوت کوي الی دار السلام. دار السلام د سلام د الله تعالی دار کور ته وایي، د الله تعالی کور ته. د الله تعالی کور څه شی ده؟ جنت. جنت د الله تعالی ده ځکه الله جوړ کړی. نو الله تعالی دعوت کوي الی دار السلام، جنت ته چې هغه د الله کور ده، الله جوړ کړی ده. دویمه معنا سلام په معنا د سلامتی سره کوي، سلامتیا. جنت ته دار السلام وایي ځکه هغې کې سلامتی وي. په جنت کې به داسې نه لکه دنیا کې، کله به یخني وي، کله به زکام وي، کله خپې خوږېږي، کله ملا خوږېږي، کله شوګر، کله کینسر، دغه ناروغي وي به هلته نه وي. هلته به له ټولو ناروغیو تکلیفونو نه سلامتیا وي. نو دا دار السلام یعنی هغه کور چې هغه د سلامتیا کور ده. دریم سلام السلام علیکم ته وایي. دا موږ تاسې یو بل ته سلام اچو، السلام علیکم، هغه وایي وعلیکم السلام. جنت به دار السلام وي. د دې مطلب داسې مؤمنان به هلته یو په بل باندې سلام وایي. لکه مخکې راغو هغه 10 نمبر آیت کې، همدغه سورت یونس 10 نمبر آیت، دعواهم فیها، دعا د مؤمنانو په دې جنت کې، سبحانک، پاکی د تعالی را، اللهم ای الله، وتحیتهم، او دا د مؤمنانو پیشکش یو بل ته، فیها په جنت کې، سلام، سلام بوي. مؤمنان سی په جنت کې یو بل سره مخ سي السلام علیکم بوایي. نو جنت ته دار السلام وایي ځکه دلته به مؤمنان یو بل ته سلامونه اچوي. نو دا درې سره مانو کې له دار السلام نه جنت مراد ده، خو یو وری تعبیر په دار السلام یعنی دار الله، دی الله کور، ځکه جنت الله جوړ کړی. دار السلام دار د سلامتیا، ځکه جنت کې ناروغي بیماری نسته. دار السلام هغه کور چې په هغې کې به مؤمنان یو په بل سلامونه اچوي. آن خانه که در او مؤمنا یکی به دیگه سلام میتن. و یهدی، الله هدایت کوي من هغه کس ته یشاء چې الله وغواړي، الی صراط مستقیم، هغه لارې سیده ته، سیده لارې ته. الله هدایت میکند کسی را که بخواهد، الی صراط با مراه مستقیم سیده. دې آیت مناسبت دا ده چې خلکو دنیا پورې زړه مه تړئ. د دنیا ژوند خاصې ده لکه د فصل په شان، هغه بقا نه لري، هغه ختمیږي. هلته خو تفصیل واورېدو، هېڅ چا هم نه ده شل کړي چې شلو ته راورسېږي، رانږدې سي دی جنې لاړ سي، د مرګ سیلۍ پې راسي، د مرګ طوفان پې راسي. دغه دارالسلام ته کار وکړئ. دنیا کې کار کوه خو د دنیا پورې زړه مه تړه، دارالسلام ته. کمال دولت ګټیم دا د الله په لار کې مصرفوه چې دارالسلام ته ورسېږي. که نور اعمال کویم د دنیا لپاره کار مه کو چې دنیا من حیث الدنیا د مقصودي. دنیا که د آخرت لپاره مقصود دا ډېره ښه خبر ده. دنیا وګټې په دې کې زکات ورکم، دنیا وګټې په دې باندې حج عمره وکړم، دنیا وګټې د بچیانو نفقه خرچه کړم، دنیا وګټې مور و پلار خپلوانو ګاونډیانو سره نیکي وکړم، دنیا وګټې په دې باندې جهاد وکم. دا دنیا خو بیا ډېر ښه شی ده. دا دنیا خو د دارالسلام ته ذریعه کړه، وسیله کړه کانه. دا دنیا ښه شی ده. دنیا به د دنیا لپاره نه ګټې چې هم و غم د ټول د دنیا ژوند دي. دنیا د دارالسلام لپاره دا بیا ډېر ښه شی ده. للذین، اوس الله تعالی د دارالسلام بیان کوي چې په دارالسلام کې د مؤمنانو څه حال وي. للذین، هغه کسانو لره احسنو چې هغوی احسان کړی ده، الحسنا، هغوی لره به نیکي وي، و زیادتن، او زیادت به وي. هغه کسانو لره احسنو چې هغوی احسان کړی. احسنو دا باب د افعال ده. احسن یحسن احسانا فهو محسن. دا دلته په شریعت کې دوه معناوي لري. یو احسان فی عبادت الله وي، د الله په عبادت کې احسان کول. یو احسان الی خلق الله وي. نو احسان دوه قسمه سو، یو احسان فی عبادت الله، بل احسان الی خلق الله. احسان فی عبادت الله هغه دا ده چې د الله داسې عبادت وکړئ لکه تاسې الله وینې. خپله نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی. جبریل علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه، وایي اخبرني عن الاحسان، وایي احسان نه ما ته خبر راکه. احسان فی عبادت الله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي الاحسان، احسان د الله په عبادت کې دې ته وایي ان تعبد الله کأنک تراه، وایي ته د الله داسې عبادت وکړې ګویا کې ته الله وینې.
مثل کې ته الله رمی بینی داسې عبادت وکړې. فإن لم تکن تراه که ته الله نسی لیدی دومره عبادت نسی کولی دومره خو وکړه فإنه یراک چې هغه الله تا ویني. دا د احسان دومه مرتبه ده. دا احسان فی عبادت الله سو. او بل احسان الى مخلوق الله ده. احسان الى مخلوق الله دا سورت نساء کې د دې ذکر راغلی ده. دا 14 نمبر آیت 14 نمبر سورت نساء. الله تعالی فرمای واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دی الله عبادت کوي الله سره کوم شی شریک ما جوړوي. دا غ احسان فی عبادت الله سو. دا احسان دی الله په عبادت کې سو. وبالوالدین احسانا لمور پلار سره نیکی کوي. وبذل قربا لخاوندانو دی قرابت سره نیکی کوي. والیتام لیتیمانو سره. والمساکین لمسکینانو سره. والجار لگاوندی سره. هغه گاونډی ذل قربا ستا قریب می تری گاونډی مامای گاونډی تروری گاونډی وي. والجار الجنوب لگاونډی سره نیکی کوه الجنوب سلطان لري وي گاونډی وي خو ته پښتون یا هغه تاجک ازبک وي ته پښتون یا هغه حبش وي ته عرب یا هغه عجم وي خو گاونډی وي. والصاحب بالجنب او لخپل ملګری سره نیکی کوه ستا په خوا کې وي. وابن السبیل لمسافرینو سره نیکی کو. وما له هغه غلامانو سره نیکی کو. ملکت ایمانکم ستا سیخی لاسونه دی هغې مالکان وي. دا احسان مع المخلوق سو. نو احسان څو قسمه ده؟ یو احسان فی عبادت الله چې په اخلاص سره عبادت وکړي. بل احسان الی مخلوق الله. الله وی للذین احسنوا هغه کسانو لره چې هغوی احسان کوي په دغه دواړو معناګانو د الله په عبادت کې د الله له مخلوق سره احسان کوي. الحسنى دی لره به نیکي وي. حسنا دا دلته صفت موصوف محذوفه ده. دی لره به المثوبة الحسنى دی لره به ښایسته ثواب وي. وزیادة لدې ښایسته ثواب نه به الله زیادت هم ورکوي. یو خو بیا د اعمالو بدله وي ثواب ښایسته ثواب یو به الله زیادت ورکوي. زیادت څه شی ده؟ دا وایي د الله ملاقات ده. الله به دوی ته خپل ملاقات نصیب کړي. د قیامت په ورځ به الله مؤمنان سره ملاقات کوي له هغوی سره به ګوري او دا به مؤمنانو ته تر هر ثواب ډېر لوی زیاته خبره وي ډېر لوی فضیلت به وي. ولا يرحق رحقا يرحق رحقا غلبې ته وایي. ولا يرحق وجوههم غلبه به نه کوي د مؤمنانو په مخونو باندې. قطرون لوګی قطرون دود خو دا قطر دا هغه غوړ لوګي ته وایي لکه د کباب لوګی. یو د لرګیو لوګی وي یک دود چوب می باشه ا د لرګیو لوګی هغه زر لري کیږي او یو د کباب د غوښې لوګی وي هغه ډېر غوړ لوګی هغه په اسانه باندې یو شینه نه لري کیږي. ولا يرحق احاطه به نه کړي وجوههم په مخونو د مؤمنانو باندې قطرن لوګي. ولا ذله او نه به د مؤمنانو په مخونو باندې ذلت احاطه کوي. اولئک اصحاب الجنه دغه کسان دا کوم چې احسان کوي اخلاص کوي د الله په عبادت کې او دی احسان کوي د الله له مخلوق سره دا خاوندان د جنت دي. هم فیها خالدون دی به همیشه په دې جنتونو کې داخل وي. تر همدې پورې بس. د دې آیاتونو حاصل دا سو چې دنیا پورې باید سړی داسې زړه ونه تړي چې ټول هم غم دنیا وي بلکې دا دنیا باید سړی د آخرت لپاره ذریعه کړي چې آخرت ته ځان پې باندې ورسوي او آخرت چې د هغه د سلامتیا کور ده. او څوک چې په دې دنیا کې د الله عبادت په ښه طریقه وکړي او د الله له مخلوقاتو سره احسان وکړي یعنی دی محسن بنده شي الله به ده ته په آخرت کې ښایسته ثواب ورکړي او زیادت به هم په ثواب کې ورته وکړي چې هغه د الله تعالی ملاقات او دیدار ده. او نه به ده په مخ باندې تور لوګی راځي او نه به ده باندې ذلت او خواري راځي. دی به د جنت خالق وي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یا الله دا د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړه. که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړه. په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړه. یا الله آخرت مو برابر کې د دنیا له مشکلاتو نه وساتې. کاروبار کې خیر و برکت واچوي. د چا څه حاجات وي الله تا ته معلومیږي حاجتونه له خپلو خزانو ورته پوره کړي. د مجاهدینو د اسلام حافظ و ناصر شي. بندیان د اهل اسلام په خیر و عافیت سره کورونو ته راولي.
وصلی الله تعالی علی خیر.